وبالوالدین احسان، والدین سره احسان کوي. قل لعاص الوالدین، د والدینو نافرمان ته ووایا افعل ما شئت، سونم چې نیک اعمال کې کوا، فإن مصيرك إلى النار، که تاجد کې جهنم ته وځي. ستانه مور پلار خپه دي، مور پلار مخه خپه کوي. که په ناجایزه د نه خفئ، عالم سره مشوره وکړي چې زمانه دا والدین ټیک خپه دي، که غلط نه بیا خیر دی. فإنه كان للأوابين غفور رحيم. که سړی ټیک وي والدین ته په ناحقه خفئ، نو الله وی خیر دی، خو بیا هم رضا کوي. والدین، استاد، مشر رور، ټیچر، مرشد، دې سره به ضابطې سره نه چلېږي. پرنسپل، ضابطه، اصول نه، اخلاق، اټیکیټس داسې به چلېږي. مور پلار که هر څنګه دې موږ سره ښه یو، که هندو دی بوتانو عبادت نه واپس را روان دی، اوچته که پملې راواله. وإن جاهداک، که والدین کوشش وکړي چې مشرک شه او کافر شه، دا یې خبره ومنه. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، چې کوم دی د الله نافرماني بیا به د مخلوق نه منې، چاهے ښځه وي تا ته چې دا غلط کار وکړه، دا ګناه کار وکړه، ګیره وخوړوه، او زه به شرعي پرده نه کوم، د هغې منښته نشته. والدین درته ګناه اډر درکړي به نه منې. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، دا حدیث دی المصنف. والدین منه خفه کوي. که ستانه والدین خفه دي، ستا جن، اولاد، عزت، عظمت، تفوق، برتری، عدد، عدت، تیاری، معاملات، اس کی وجہ برکت نہیں. زما والد صاحب فرمایل چې والدین کله بوډاګان شي دی ښځو پسې منډې وي او مور پلار سره نه کیني، وي دا بوډاګان شو، هغې ناسته غواړي. خپلو والدینو سره کېناستل سهار او ماښام یو ګنټه، دا یو اهم کار دی او خلک یې نه مني، نه محسوسوي. سایکالوجي، نفسیات، بس ښځې پسې منډه کي، بچو پسې منډه کي. مور پلار سهار او ماښام کېنه، سر وله مالش کوه، خپې وله چاپي کوه، ماهانه خرچه ورکوه. یا دې څه خرچه ده ورکوه، دوی ودروړه، هر یو ځای وله خرچه مقرره کړئ، هغې خوشحاله ساتئ، پرسکون یې ساتئ، د هغې خدمت په تاسو واجب دی. حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب فرمایي زموږ کلي کې وي یو کس خپل پلار وهه او ټکه ووی او یو ځای پورې ورسو، هلته کوی و، وي بس بچې بس ما هم دې ځای پورې پلار ټکولی و. بل والدین د وجې هم بچو باندې اثرات کېږي. نو والدین هم ګناهونه مه کوئ، پریشانۍ د ګناهونو وجې راځي. نو خپلو ګناهونه هم د هغې نه توبه وباسئ، ځان ټیک کړئ. والدین خو تاسو خپل والدینو سره مینه، محبت، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، پیار او محبت. او ولا تقل لهما اف، نور خبرې ډېرې دي، اف ورته مه کوئ. نو پلار ته وایي دا کار وکړه، ورشه هلته ورشه. یو خو تاسو دا تا ګناه کبیره وکړه، یو خو تاسو موږ کې دا غلطۍ شته، ځان ټیک کړئ. یو پلار ته ماشوم زوی ووایي دا څه دي ابوجي، وي دا کارغه دی، بیا ورته ووایي وي بچې دا کارغه دی، بیا ورته ووایي وي دا بچې کارغه دی، بیا ورته ووایي دا څه دي، وي بچې دا کارغه دی که نه. هغه محبت بړاوېده، هغه ډایري کې ولیکل. بوډاګان پلار هم ډېر دي پوهېږي خو کش نه کوي. هغه ولیکل چې فلاني موقع کې تا مانه 11 پرې تپوس کړو دا څه دي، ما ته ووایي او محبت بړاوېده، الفاظ د محبت. وي بچې دا څه دي، او یا کاله عمر و، وي ابو یہ کار ہے، وایي داجي دا موټر دی، بیا ورته وایي دا څه دي بچې، وي دا موټر دی، داجي ته کټ کړ. بیا ورته وایي بچې دا څه دي، لږ سات پسه، وي موټر دی، وي بچې دا وي موټر دی که نه، نو څو پرې تپوس کوي. نو پلار ورته وایي تا 11 پرې تپوس کوو، ما سره مینه کوله، اوس ته مړ کېږي. دا مونږ کوو، غلطۍ مونږ کې شته.
والدینو سره احسان